رحیم زه محمد ندیم ستاسو قربا د پښتو پوینټ فاست چینل له طرفه ستاسو خدمت کې حاضر یم. شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو نن راغلیم پېښور پی ډي اې ته چې دلته تقریبا د 100 ورځو نه سټرایک شروع دی 1 to 16 ګریډ پورې چې څونه ملازمین دي نو دوی مسایل دي د چا د ګریډونو مسلې دي چا د اپوینټمنټ مسلې دي ډېر داسې مسایل دي. نو قدرمندو زه راغلیم نن راځئ د دې صدر کم صدران دي چې دي د یونین کابینه چې ده هغې سره ملاویږو چې هغې په دې هکله باندې څه ویل غواړي. تاسو زما شاته تصمیم کې دا وینئ تاسو سټرایک شروع دی نو قدرمندو ما سره اوسئ. قدرمندو پی ډي اې چې کوم دلته صدر دی هلته یې سره والیم کابینه ما سره غونډه ولاړه چې جنرال سیکرټري او نایب صدر دی ټول. نو راځئ د صدر صاحب سره خبرې کوو چې په د دوی دا کوم مسایل دي دلته دوی ته څه دغه دي د ډي جي نه دوی څه مطالبات دي. راځئ دوی سره خبرې کوو چې دوی په دې هکله باندې څه ویل غواړي. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان. السلام علیکم جی. بسم الله وعلیکم السلام. صدر صاحب څنګه یې صحت خري خیر دی جی. صدر صاحب ستاسو څه موجوده څه مسایل دي ډي جي صاحب تم څه مطالبات دي په دې هکله تاسو څه ویل غواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زه چې تاسو د میډیا غوډه ډېر شکرګزار یم چې تاسو مونږ ته ټایم راکړ او شارټ نوټس باندې راورسېدئ. زموږ پهله مطالبه جی د پیکیج ده. پیکیج پنشن زموږ سروس بینیفټ دی دا زما د امپلایز نشته جی. دا 3 میاشتې مونږ دی وکړولو منډې ترډې د لاهور نه رولز راوړه اسلام آباد نه راوړه مردان نه راوړه ډېر اسمیل خان هر څه مو کړل جی. دا یو میاشت ما خپل کیبینټ یو شپه ورځ مې کور ته نه دی پرېښی چې په دې مې کار وکړي نالن کې دا کار د دفتر دی او د ایډمن سیکشن دی چې دا کار وکړي هغه ورته مونږ هر څه کلیار کړل. اخیري چې کم دی لوکل ګورنمنټ ته واستو لوکل ګورنمنټ والا هر څه کلیار کړل پروول یار یو شی تجي راواخیسته د هغې باوجود دی اخره کې مونږ ته ده وویل چې یاره پی ډي اې غر کېږي او فاینانشلي دغه کمزوری دی هلن کې مونږ خپلې پیسې دي خپل پیداوار هم دی خپله ګټه هم ده د چا نه بار نه پیسې نه غواړو د ګورنمنټ باندې زمونږ دونه بوج هم نه راځي جي. زموږ دا څلور مطالبې عامې جایز مطالبې وي ناجایزه نه وي جي. یو د پیکیج ده چې زما د امپلایز د 2013 نه په حال شوی دی او دی خلکو ورته نه دی کړی او نه یې ورکړي. د سړو کسانو شته د نوو نشته جي. بل چې کم دی نو په سن 75 کې چې کله پی ډي اې جوړه شو نو هغه وخت کې ټول تعداد د کسانو تقریبا 70-80 و جي. نو هغه 2% کوټه وه د پلاټ پراجیکټونو کې. اوس الحمدلله موږ سره پېښور ماډل ټاون پراجیکټ راغی پی زیډ پراجیکټ راغی د 490 هغه پراجیکټ راغی. نو په کار ده چې زما کوټه د 2% نه 10% شي ولې چې زما اوس 4000 سټاف دی دا دي ته کم دی اوس هم 10%. صدر صاحب دا راته ستاسو 1 to 16 دا مسله ده او چې دا د 1 to 16 دا مسله ده. 1 to 16 نه چې بره دی جي هغې خو باچیان دي دا غیر یو شی شته او کوي ځان لا اوس هم په دې وخت غرق کلاس فور دي غرق کلاس فور دي جي. په دې وخت سره مو سه جنډه کې دي چې کم دی د 16 نه بره چې کم کسان دي تی لونس هم ځان لا برابر کو اخلی خو سے پوخ دغه کوي. پرموشن هم جی الیګل پرموشن دی خو کوي. یو پلاټ ته جی دبليو سی اس پی ته چې کم دی 2 کانال پلاټ دغه کړي لاټ کړي دي چې به په دې بورډ جنډه کې پرو کیږي د 22 کروڑ باندې یو قیمت ته د یو پلاټ جی. نو 44 کروڑ 45 شوي دی په 8 لک روپے کې دبليو سی اس پی ته چې کم دی لاټ کوي. نو ګوره دغه د پاره خوشته پیسې زما په پیکیج ټوټل 3 کروڑ روپے راځي او به کله راځي تر 2036 ته که تر 35 پورې به رو دا راځي. نو په دغه پی ډي اې غر کېږي دا 3 کروڑ باندې ولې چې په 2021 کې به یو کس ځي داسې نه چې ګنې په یو ځای دا ورکول دي په 2022 کې به 3 کسه ځي داسې سټیپ بای سټیپ جي دا به تر دغه 50 پورې دا شی رسي. باقي چې کوم نه ګوره بي ار ټي ته 35 کانال ځمکه د 35 ارب روپو زمونږه په پریکاست کې تللی ده پی ډي اې دا پی ډي اې دا اړخه جي. هغه چا تپوسو نه که په هغې پی ډي اې غرقه نه شوه خو چې د امپلایز مسله چې راځي 1 to 16 بس په هغې باندې پی ډي اې هم ورانېږي په هغې باندې حکومت هم خرابېږي. نو مونږ چې دا په زور سره مطالبه کوو چې دې څلورو مطالبو کې څلور نه بلکې ډېرې دي خو دا څلور خو ایک مشت غواړو. پلاټ 2% 10 او پیکیج چې کوم دی فورن زما د نوو کسانو پیکیج شروع کېدل او د ورک چارج پرمننټ کېدل 150 ټول پاتې دي او بل چې کوم دی چې د اپګریډیشن دی وایي نشته اپګریډیشن مونږ نه یادو
زمون کسان 1800 ملازمین د 2018 کې په یک نیک دغه کې د اسمبلی نه پاس شوي دي. دوی په 1 ګریډ کې کړي دي. کاغه سویپر دی جی، کاغه مالی دی، کاغه سپروایزر دی. سپروایزر سول دی چې دی ولا یک ور کړی. صدر صاحب تاسو خبره کټ کوم داسې سومرګرو نه مورې د خفیا چې دلته د افسرانو کسان بردي کیږي او لاندې طبقه نه کیږي. د کابل ورځم جو کسان برتی شوی دي سپروایزر پوسټ باندې چې لاغي 40,000 روپیا تنخواه مقرر ده. زما د ورکچاري 17,500 هم په شرمول مونږ کړی و. دا 2.5 نه ورکولي چې 15,000 خورانو قشته او هغه د هغه باوجود هم لګیا دي خپل حدیث نه پکې کله ورځي کټ کې کله ورته ټرمینیټ می کې د 1 to 16 نه بره چې کم دي چې ما خو تاسو ته ویل چا بچیان دي د افسر بچی جی لا ریټیر شوی نه چې سب انجینیر راغلی لا په موجودګۍ کې سرویس کې چې سب انجینیر سپروایزر اسسټنټ ډایریکټر. قدرمندو صدر صاحب خبر غو تاسو ری خو زه دلته زما په ذهن کې یو سوال لالو چونکه چې 1 ګریډ خوشتنه چونکه نن سبا قانون داسې چې ډایرکټ په 3 ګریډ کې به سړی بړتي کیږي او دی په 1 ګریډ کې بیا مسلم سویپر او دا څنګه چې صدر صاحب خبر نو تاسو خو پوهیږئ نو جی سچ کېږي د 1 to 16 نه بره چې کم دی له د دغه خلکو کارونه کېږي د دغه خلکو چې کم دی نو کسانم بړتي کېږي پیکج پنشن هم کېږي او کمیشن هم کېږي غرق د لاندې غریب تباه دی غریب تباه دی جی. قدرمندو ډیره د افسوس خبره ده چې په یو اداره کې یو دینه مخکې چونکې تاسو که د پېښور یونیورسټۍ ته هم تلم د هغې سټرایکونه او د مسایل وي هغه یې هم دا خبرې کولې چې دلته افسرانو ته په یو نظر ګوري او لاندې طبقې ته غریب خلک ځکه لاسپور ورته وایي دې خلکو ته 1 to 16 دا به 16 هم ده وایي چې دا هم غریبانان دي ځکه چې 17 ته لاړو دی افسر شو نو دا ډېر ظلم دی زیاتې دی دا چې د هرې ادارې خلک چې دي که ډي جي دی که وایس چانسلران دي هرې محکمې مشر دی هغه له پکاري چې خپل لاندې طبقې څنګه چې افسر ته ډایرکټر ته یو شان ګو داسې لاندې که لاسپورټ هم چې هغه شان ګوري دا نه چې فرق کوي نو دا د انصاف خبره نه ده. ډي جي شو ډي جي د مثال د پلار شو چې کور کې مشر دی کشر زوی دی چې دواړو ته یو شان ګوري دا نه چې مشر زوی ته یو شان ګوري کشر ته بل شان ګوري. دا که لاسپورټ چې دا د یو ادارې یو ښکلی خدمتګاري چې دی په هغه ادارې نه تقوا کې نو زویم چې ویرانه بشي شاړه بشي. صدر صاحب په دې اکله ته څه ویل غواړئ؟ نو سر جی دا خو بس د دې دغه خو مونږ بار وایو زموږ دا مجبوري ده چې اوس کم راوتو او د احتجاج کوو ځکه چې زما ډي سیټ کسان دي د هغې بچي چې کم دی په 1 ګریډ کې کوالیفیکیشن برابر د چا ایم ایس سی ده د چا بی ایس سی ده د چا اف ای دی د چا پی سی ده جی هغه په 1 ګریډ کې علي او بل چې کم سړی د هغه په کور کې کار کوي نو سویپر دی هم زما نوکر دی زه د هغه خلاف نیم په 11 کې علي پی پی باندې او بی ایس سی ایم ای او پی سی دا چې کم دی نو په 1 ګریډ کې علي چې دا ظلم دی که ډېر ظلم دی ډېر لږ نه نو دا چې احتجاج به انشاءالله جی تر هغې پورې جاري چې تر کومه پورې زما مسالې حل شوي ني که زما دا اثر هم پکې ځي انشاءالله زما کیبینټ او ما خپله ډي جي صاحب سره مکابینه ناست سره څه میټینګس روان دي که نه څه فلحال اوسه پورې څه پرونه راسې زموږ د احتجاج شروع دی چې اوسه پورې مونږ له یو قسم کس رانلی چې یا دا ولې یا دا په څه دا څه چل دی چې تاسو راغونئ نه چې هېڅ د غریب سړي تپوس نشته جی نو بس اخیری مرګ او تاسو سره جدي کې دا پرمننٹ کسان دي کده کې ډي پی ایل کنټریکټ کسان نه ټول پرمننٹ دي صرف دغه 150 پکې جی ورکچار سپیکس په باندې دي دغه چې کم پرمننٹ او دغه زه یادوم نو بس مونږ به جی ناستو ځان به وجدو دي نه بل خبره نشته مرګ خو بس مونږ سره پورې دغه یتیم چې وی د جړه دتی او بالکل جی جړه بکو فریاد بکو چې نه مانی بس اخیری به د مرګ خبري د مرګ نه زیاته خو بل خبره شته نو مونږ جی مرګ تم تیار دي چې مطالبه نه ملي تاسو نیکسټ پلان بسی بیا بس کوي بیا به ځای اعتبار ټول بندوم اعتبار به بندې ټول به بندوم او به بندوم جی سانیټری هر یو شی چې کم څه سونه چې دی یا تا اوس خو لا ما نرمي کړې ده د اوبو موبو کې زه یم خیر دی د عوامو دغه چې دا دینه خبره خطا شو مال سوکرانه لږی او به بندوم واټر سپلای سانیټیشن بم بندوم ګاربیج بم بندوم چې سونه زما ملي او تر کم دی پورا سبب بندي او ډیر الله صدر صاحب الله دی وکي چې د دې پړمه د رحم بتوي چې استاد د مطالبات منی ځکه دا یو جیز یو حق کار دی بل جیز په حق کار پس راوتی نو چې بیا کې تاسو سره زیاتی کی ظلم کیږي دا ډیر ناروا ده ډیر ظلم ډیر زیاتی دی ډي جی صاحب له بکاري چې تاسو سره کینی او خو په آرام دا خبره ده دونه نه د یونیورسيټي دایره اندر کې دا خبره ده او دا مطالبه ومني قدرمند راځي نائب صدر دې سره خبرې کو چې دې په دې اکلمانه سویل وړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه سر سیاتم خیر شکر الحمدلله تاسو په دې اکل سویل وړي څنګه چې صدر صاحب تاسو نوړاندې خبرې وکړي دا موجوده چې کوم مسایل دي تاسو ته په دې اکل تاسو سویل وړي سر جی دا تقریبا 4 میاشتې مسلسل مونږه د امن ته کوشش وکړو چې یاره دې ناسته دې سره وکړو او دې سره خبرې اترې وکړو سر جی هر سهار هر مشام به دو سره مونږه ټیبل ټاک شروع
نو شاید آخري فاینل ته راورسېدو چې کله به کاغذ ته چړاو کېدو نو هغه کې به روح بیا بدل و بل شی بیا ورکړی نو په مونږ دا 4 میاشتې چې کوم د لوبې وکړې چې څومره لوبه کې دي اخر مجبوري وشوه صدر مارا کنټرول کړی و صدر یوه میاشت مخکې وته روډ ته صدر مخکې وته د هر څه ته خو ما ورته کوشش وکولې چې دا مونږ کور دی کور نه خرابو دا مونږ مشران دي مشرانو نه به غوښتل کوو یو دا دی چې خپې مو یې نه ونیولې دنیا مخکې نور په کمرې کې هر قسمه خوادو ته مونږ وکړه زاري مو وکړه چې تاسو دا بچي دي مونږ د بچي یو تاسو خدمتګار یو د ښځو تاسو د خپل د زه به دویم چې یو جایز دپاره تاسو د هغې خپل هم لاړې او بیا هغې هم باوجود هم ستاسو دا مطالبات نه مني چې دا ناجایز دی او دا تاسو غوښتل ناجایز دي نو لازمن خبر ده وته چې مونږ به دستبردار شو دا مونږ نه پوهېږو قدرمندو خلاف نه دی لګیا سر زمونږ صدر چې کوم روته دی د آئین او د قانون او د پاکستان د ډیسپلین او د قانون د لاندې لګیا دی خپله مطالبه کوي نه بدماشي کوي نه جګړه کوي نه زور کوي او نه پچا باندې نه د ادارې خلاف لګیا دی خو تش دا وایي چې زما امپلایز ته حق ولې نه میلاویږي تشه دا مطالبه کوي ډېره مننه مینوالو چونکې وحید احمد رؤف صاحب چې دی سره ولاړې ما چې دا د دې کوم د کابینه د یونین د دې چیئرمین هم دی راځئ دی سره خبرې کوو چې دی په دې اقلا باندې سوی غوالي موجوده کم مسائل دي السلام علیکم سر وعلیکم السلام عبد الرحمان صاحب یہ مسائل جو ہے سامنے کھڑے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھو جی یہ مسائل بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں 2001 کے بعد ملازمین مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں اس سے پہلے میں سیکریٹریٹ کے اندر ہوتا تھا تو ہم نے پیکج منظور کروایا تھا انہوں نے کہا جی آپ پینشن نہ لیں پیکج لے لیں وہ پیکج ہمارا منظور ہو چکا تھا اور 2001 کے بعد ہمارے جتنے ملازمین بھرتی ہو رہے ہیں وہ کنٹریکٹ بیس پہ ہو رہے ہیں اور ان کو صرف سی پی فنڈ دیا جاتا ہے اور اس کا انٹرسٹ بھی نہیں دیا جا رہا ہے یعنی اس کے اوپر جو پرافٹ آتا ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اس پرافٹ کے اوپر میں آپ کو بریف اس چیز پہ کر دوں کہ ہم یہ پیکج اس پرافٹ کے اوپر بناتے ہیں اس کی ہم یعنی کہ سالانہ گریجویٹی بناتے ہیں اور اسی میں انکریز کر کے انہی پیسوں کو ہم ملازمین کو یعنی سہولت پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ پیکج کیونکہ حکومت تو پینشن کی طرف وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی ہے ابھی تو پینشن بھی مان لی ہے ہم کہتے ہیں بھی ہمارے ملازمین کو ہم پینشن نہیں مانگتے ہیں ہمیں پیکج ہی دے دیں ہمیں اپنی سہولت برقرار رہنے دیں کیوں روکیے یہ سٹاپ ہے البتہ یہ چالو ہے اور یہ آنے والے ملازمین پہ انہوں نے لاگو کی ہوئی ہے کہ اس پہ سٹاپ کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے یہ بھی انلیگل ہے اس کو یعنی لاگو کیا جائے ان ملازمین کو بھی سہولت دی جائے جیسے کہ پہلے والے ملازمین لے رہے ہیں اب یہ ہمارا ایک کونسل ہے جس میں اپروول ہوتی ہے وہ قانون بن جاتا ہے ہم نے بڑے تگ و دو کے ساتھ سارا کام صدر صاحب نے آپ کو پشتوں میں بتایا کہ بھئی ہم نے بڑی محنت کے ساتھ یونین نے سارا کام کمپلیٹ کر کے ان کو بریفنگ تیار کر کے اور اس کے اپنے آگے بھجوائی ہے وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے بھی اپروول کر دی اب بورڈ اینڈ کونسل میں ڈالنی ہے اور وزیر اعلیٰ چیئرمین ہے انہوں نے اپروول دینی ہے بھئی محکمہ کے اوپر تو اس کے اوپر کوئی وزن نہیں آ رہا ہے نہ ہی گورنمنٹ کے اوپر کوئی وزن آ رہا ہے ملازمین کے اپنے پیسوں سے ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں قانونی حق ہے نا اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں بالکل جی دوسری بات ہمیں یہ پلاٹ یہ صدر صاحب نے پشتوں میں بتایا کہ پہلے ہمارے 70-75 بندے تھے جس وقت رول بنے تھے یعنی 75 میں تو اس وقت 2% کافی تھا ان لوگوں کے لیے آج پی ڈی اے کے اندر صرف پی ڈی اے کے اندر 4000 سے ابو ملازمین ہیں تو لوکل ایریا اتھارٹیز کے اندر بھی اسی طرح ملازمین کی تعداد بڑھ چکی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بورڈ اینڈ کونسل میں انہوں نے کیونکہ ڈی جی نے تسلیم کیا تھا کہ بھی میں آپ کا 10% آنے والے یعنی پشاور ماڈل ٹاؤن اور فیز 8 اور یہ نسط والا جو ٹاؤن ہے اس میں آپ لوگوں کو 10% پلاٹ دے دیے جائیں گے کوئی بھی ملازم آپ کا محروم نہیں رہے گا اب وہ آلریڈی لوکل گورنمنٹ نے تیار کر دیا ہے تو بورڈ اینڈ کونسل میں اپروول دے دی جائے یہ خیرات نہیں لے رہے ہیں ہم سرکاری ریٹ پہ لے رہے ہیں سرکاری ریٹ پہ اگر آپ یعنی دوسروں محکموں کو دیتے ہیں تو ملازمین کا بھی حق ہے جس محکمے میں کام کرتے ہیں تو ان کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں تو یہ 10% ہمارا بلکہ 10% بھی کم ہے ہمارے ملازمین اس چیز پہ بھی راضی ہیں چلو 10% انہوں نے منظور کیا ہے لوکل گورنمنٹ نے تو اس کو بورڈ اینڈ کونسل میں اپروول کر کے ملازمین پہ الاٹمنٹ کر دی جائے سر اگر یہ مطالبہ حل نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے نیکسٹ رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھو جی ہمارے مطالبے میں اب یہ ورک چارج ہیں
جب آپ کے سارے محکمے میں کنٹریکٹ ملازمین ہیں یہ سب کو پیکج ملے گا تو یہ جو 150 یا 200 بندے ہیں جب اتنا بڑا محکمہ اتنے کام کر رہے ہیں تو ان کو ریگولر کر دیا جائے. کوئی محکمے کے اوپر آفت نہیں آتی ہے, محکمہ مضبوط ہوتا ہے. جب 2018 میں جو ملازمین 1800 ریگولر کیے گئے تو میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں مجھے بلایا گیا کہ بھئی آپ جو ہے نا ریٹرن میں دے دیں یہ 2018 میں جو بندے ریگولر ہوں گے نا تو محکمہ سارا فلاپ ہو جائے گا تو آپ لکھ کے دے دیں ہمیں. تو میں نے اس چیز پہ انکار کر دیا. کیبنٹ کو میں نے بتا دیا کہ بھئی انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, میٹیں گے اور ایسا کام کبھی بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ملازمین کے خلاف کبھی بھی ایسا کام ہونے دیں. انشاءاللہ وہ ہم نے بھرپور طریقے سے ریگولر تو کر دیا, انہوں نے خفیہ طریقے سے ایک سکیل دیا جو کہ قانون میں پاکستان میں کسی جگہ بھی نہیں ہے. اب چھوٹے سے چھوٹا ملازم کے 3 سکیل ہے. اب ہمارے 1 to 16 کی یونین ہے, انہوں نے یعنی کہ اس میں ٹیوبل آپریٹر بھی ہیں, اس میں ڈرائیورز بھی ہیں, اس میں یعنی کہ ہیں, چوکیدار ہیں, بیلدار, اس میں کلرک بھی ہیں, اس میں سب انجینئر بھی ہیں, اس میں ڈیٹا انٹری آپریٹر بھی ہیں. اور یہ اس طرح یعنی کہ تمام ملازمین ہمارے جتنے بھی کیٹاگری کے ہیں ان کو اپنا اپنا اسکیل دیا جائے. ہم کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں, ہم قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں. چیئرمین صاحب اس سے پہلے صدر صاحب نے بات کی ہے نا جی کہ جو آفیسر ہے ان کے بچے بھی بڑھتی ہو رہے لیکن نیچے جو طبقہ ہے کلاس 4 ان کے بچے بھی نہیں بڑھتے. یہ کیا مسئلہ ہے ڈی جی صاحب سے اس کا کیا؟ بڑے افسوس کے ساتھ میں مجھے میڈیا کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے, کر رہا ہوں کہ بھئی ہمارا پی ڈی اے میں ایک قانون ہے, پرائیویٹ اسکولوں کو زمین دی گئی. اس وقت ایک قانون پاس ہوا, ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, یعنی 3% ملازمین کے بچے جو ہیں وہ سکولوں میں 1 سے 16 سکیل تک کے ملازمین کے بچے ان سکولوں پرائیویٹ سکولوں میں فری فیس میں پڑھیں گے. آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ہم میڈیا کے سامنے, ہمارے 1 سے 16 تک کے بچوں کو تو داخلہ ملنا درکنار. ہمارے تمام افسروں نے اپنے بچے, اپنے رشتہ داروں کے بچے اور کدھر سے لا کے انہوں نے اپنے جو ہے نا اسکول کوٹا میں داخلے کیے ہوئے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ملازمین تڑپ رہے ہیں, ان کے بچوں کو سبق نہیں مل رہے ہیں. وہی ہے وہ کہتے ہیں نا خان ہوتا جا رہا ہے, غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ حکومت ہم نے تو ووٹ اس بیس پہ ساری پاکستان میں دیے گئے. ہم سوچتے تھے بھائی انصاف ملے گا, آج ہمیں اس کا انصاف کے برعکس ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, عوام کو بھی اور ملازمین کو بھی. یہ مہربانی سر چیئرمین صاحب آپ کا بہت شکریہ. برمندو ما سره اوسې مخکزو صدرمندو ما سره دا سنکه ولاړ دی دا نائب صدر دی د یونین افتخار خلیل صاحب راځي دی سره خبرې کوو چې دی په دې مسلې په اړه باندې دی سره وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ټیک ټاک جی مهرباني تاسو ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو صدر صاحب ویل چیرمن صاحب ویلي مسله خو زمونږ هم دغه یو د 1.9 پورې چې څومره ملازمین دي دا زمونږ یو مسله ده. په دې کې په فرست پریورټي کې چې کوم د پیکیج دی پیکیج چې تاسو ته خو دی ویل خو زه به تاسو ته د وضاحت وکم. د پیکیج مطلب دا دی چې زمونږ کله ریټیر کیږو په 60 ساله باندې نو په هغه کې 130 رننګ بیسک پی باندې هغه پیکیج دی ورکوي. هغه د 2000 ملازمینو پورې شته دی او د 2000 نه چې کم دی خو کم کسان برتی شوي د هغې نشته دی. نو زموږ غټه مسله دا ده صرف زمونږ سی پی فنډ دی پنشن نشته دا ګریجویټ دی ته وایي هغه زمونږ نشته دی. هغه که مونږ له سی پی فنډ راکوي نو دغه 4-5 لاک روپۍ په 60 ساله کې به راکوي. نو دا خو زما په خیال چې ظلم دی, ډېر غټ ظلم دی, ډېر ظلم دی. بالکل. بله دا دی وجود شته دا څه نوې پالیسي نه دی جي, دا صرف ریسټوریشن دی جي, دا مونږ بحالو دوباره. دا داسې نه ده چې ګنې دا یو نوی سیس مونږ راویستو مونږ دې ته و چې دا تاسو مونږ له منظور کوي. دا د مخکې کسانو شته دی. بله خبره دا ده چې په 2028-27 پورې تقریبا چې 4-5% خلک به پاتې چې هغې به پیکیج وي, بیا خو به د پیکیج هغه پالیسي ختمه شي. نو په دې وجه زمونږ ډومبی چې کوم او چې د چا کېږي د چا نه کېږي نو دا خو ډېره غټه مسله ده که نه؟ ډېره غټه مسله ده ځکه چې دې نه مونږ ویریډ شو, زمونږ هغه ایج چې کوم دی هغه دغه شو ډسټرب شو, مونږ اوس بل ځای نه برتې کېږو. زمونږ هم دا محکمه ده, دا ډپارټمنټ دی, دې ډپارټمنټ دپاره لګیا یو. نو مونږ ته هم دا حق نه میلاویږي دی نو مونږ کم خوځو. بالکل چې مونږ دا وړو چې دې مونږ فیسیلیټیټ کړو, مونږ چې کوم دی دا حق چې دی دا مونږ له راکړي. دویم نمبر چې
کوم چیرمن صاحب ویلې زمونږ اپګریډیشن دی نو اپګریډیشن هغه اپګریډیشن موږ نه غواړو چې د پاکستان په ستا باندې غواړو موږ دا وایو چې په یو ځای کې ون سکیل نشته دی نو چونکې تاسو دی خپل سکیل ورکړئ لکه ټوبیل اپریټر دی یا ډرایور دی یا مالی دی یا چې کوم دی کلرک دی یا کمپیوټر اپریټر دی دا ټول په لاندې سکیل کې کېنولې دي نو دا ظلم دی جی دا 2017 ایکټ مطابق دا شی شوی جی پرویز خټک صاحب هغه ټایم کې چې کوم دی د کمیټې چیرمن سی ایم او کمیټې چیرمن اوس چې کوم دی او زمونږ وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم دی هغه د دې کمیټې چیرمن دی نو سره ممبران دي بیوروکریټ افسران دي زمونږ ډي جی صاحب هم په دې کې ممبر دی نو مونږ دا مطالبه کوو څنګه چې صدر صاحب ویل مونږ دومره کم کل نیو چې مونږ د خلک ډسټرب کو د ډیپټان نو خپل حق پسې راوځي جیس حقوق دي پرامن احتجاج دی مونږ چاته سنوایو مونږ به ترغه پر ناسیو چې ترسو پوری زمونږ منټ سي پروت شوی ني او زمونږ داسو مطالبه چې کوم دي دا په دې ایجنډا کې شامل شوی ني مونږ به ترغه پر ناسیو دي کې چې کوم دي زمونږ سرویس سټرکچر دی زمونږ سرویس سټرکچر نشته جی سرویس رول زمونږ نشته یو سړی راشي هغه چې کوم دي نوکر شي ټول عمر په یو سکیل کې بناستي نو داغه د پاره مونږ دا وایو چې داغه تاسو ټول رولز ریګولیشن برابر کوي دی لګیا دي کار کوي په خو چونکه هغه د میټینګ د پاره غوي دا لا کمپلیټ شوی نه دی نو مونږ دا وایو چې هغه کمپلیټ کوي او په دې میټینګ کې دا ایجنډا موږ لواچو چې زموږ سرویس رول جوړ شي څنګه چې پی او ډي بي رول زموږ کې دغه چې زموږ دا رول جوړ شي د پی ډي اے ایکټ لاندې یو رول جوړ شي او هغه چې کوم دی موږ له پدې کې پروموشن راکړي دا ډېر زیاتې دی جی بل چې کوم دی زموږ 186 کسان صدر صاحب خو ویل 186 تقریبا کسان زموږ داسې کسان چې په سینکشن پوسټونو باندې کار کوي فیکس پی باندې ورک چارج دی او هغه ته اوسه پورې چې کوم دی هغه نه پرمننت کیږي تقریبا 3 کال وشو نور پکې پروجیکټ کسان دي موږ دا وایو چې لکه دغه کسان هم تاسو پرمننت کې ځکه چې نور راولي نو دغه کسان پرمننت کوي چې تاسو وي په خزانه بوج دی مثال مونږه دومره نشو اپورټ کولای نو دا کسان پرمننت کوي او دا شته کارونه برابر کې دې ته فائدې ورسې ته نور بڑتی چې کې نو شته دغه نه برابر بالکل جی بل زمونږه ایڈورټایزمنت شو زدا بار وایم هغه ایڈورټایزمنت کې زمونږه امپلایز چې کم دی هغه کمپیټنټ خلک دي کوالیفاید کسان دي هغه په دې کې ټیسټ ورکړو هغه پاس شوی هغه په شارټ لیست کې راغلي دي خو بیا چې کم دی د بدقسمتۍ د وجې دا ایڈورټایزمنت ټایم بارډ شو او ری ایڈورټایزمنت شو نو موږ دا وایو چې تاسو یو ایجنسی لا په یو ټایم باندې ایټالا ورکړی دی په یو ایجنسی لا په یو ټایم باندې تاسو چې کوم دی دغه ایڈورټایزمنت کینسل کوي او بیا ری ایڈورټایزمنت کوي نو د دې څه مطلب شو موږ دا مطالبه کو په دې کې زموږ دا شامل ده چې کوم زموږ ملازمینو کم کوالیفاید کم تعلیم یافته کسانو ټیسټ ورکړی دی هغې نه به ټیسټ نه لي هم په هغه نمبرو باندې هم په هغه کسیز باندې به دي چې کوم دی تعینات کوي دې سره به بالکل ریلیکسیشن کېږي ډپارټمنټل مارکس دې شته قانون شته هغه به په دې باندې فالو کوي ځکه چې دې ټیسټ ورکړی دی دا ریلیکسیشن به دې له ورکوي چې دې به په دې باندې تاسو اخلئ زمونږ دا مطالبه ده بل ستاسو د چینل په وساطت سره مونږ دا مطالبه کوو چې زمونږ کومه کمیټي ده د سی ایم صاحب مونږ هغې ته بالکل برپور هرکلی وایو مطالبه پیش کوو چې زمونږ دا کم ایجنډې دي دا څلور اټم ایجنډې دي دا زمونږ شامل کړي بالکل مونږ ناسیو مونږ هم د دې ډپارټمنټ خلک یو دې ډپارټمنټ مونږ خپه کیږو او د دې ډپارټمنټ چې کم دی د دې خلکو خدمت کوو ځکه چې ډپارټمنټ هم ملازم کامیابوي دا بل څوک نه راځي کنه ډیره مننه صدر صاحب نائب صدر صاحب د الله خوشاله ک الله دې چې تاسو دا مطالبات حل شي او ډي جی صاحب پړمه د رحم ولوتوي کی تاسو دا جیس حقوق ته جدا تا ته درکې ډیره مننه چې قدرمند ما سره اوسې مخکې نوالو ما سره د مرګري ولاړ دی چې دا ډېر افسوس سره وایم زما چې دې مرګري سره ملاقات وشو د ریکارډینګ نه مخکې نو خفه شوم پړه کې ډېر انتهایي خفه شوم چې الله انصاف ورکړي چې داسې خلکو ته او بیا داسې تعلیم ته فایده ورکړي نو قدرمند زه دې نه تاسو کوم دې تعارف سره کوم السلام علیکم وعلیکم السلام اورور څنګه خیر دې شکر دې خپل تعارف وکړئ زما نوم چې کوم دی اسم مشتاق دی پلار نوم مې مشتاق احمد دی شب قدر سره تعلق لرونکی زه چې کوم دی دلته په سنکوټه کې برتي شوی یم زما پلار چې کوم دی دلته ډرایور و 32 سال سرویس کړی دی هغه چې وفات شو بیا چې کوم دی ما کاغذونه جمع کړل مالی پوسټ راکړه زما تقریبا 2016 کې اډر شوی دی په 2018 کوالیفیکیشن دی رور څومره کوالیفیکیشن زما چې کوم دی سیول انجینرینګ ما کړی دی جی سی ټي تنګینه مې افسوس خبره قدرمند ډیره د افسوس خبره ده ارس چې کوم دی زما چې کوم دی د میټریک نه والي تر انجینرینګ پورې شکر الحمدلله A1 ګریډ A ګریډ راغلی دی دا هم نشم زه بیکاره تعلیم مې کړی دی یا چې کوم دی نالایق او ما ښه قابل سړی یم پلار مې را باندې کې کوم دی ښه خپله کړې ده خو بس دا زمونږ د حکومت چې کوم دی بې حسه حکومت دی خبره بله دا ده چې که زه چېرته د افسر زوی یم زه به مزبره په دفتر کې ناست وم په 16-17 سکیل کې به زه هم برتي وم خو دومره دغه دی چې بس
دوی وایي چې کرپشن ختم دی، کرپشن شروع دی، هر سړی په حکومت کې چې کوم دی بس په سپارش راځي. ما ته ښه پته لګي چې دلته په زمونږ په دې محکمه کې ډېر خلک راغلل، تعلیم یې د تعلیم په شان نه دی، زمونږ په سر چې کوم دی بس دا ټوپونه وایي، هر سړی راځي بس برید را باندې تاوي توکه او توکه. بله چې کوم دی زمونږ د پیکیج غټه مسله ده. سرویس ته روکې څومره وشو؟ زما چې کوم دی 4 کال روان دی. 4 کال. او همدغه مالی باندې پوسټ باندې هم په دغه مالی ما ټوله ورځ رمبی وم. ستاسو څه نوم دی؟ زما سم مشتاق نوم دی. قدرمندو ډېره ده افسوس خبره ده، دا مشتاق به ما سره ولاړ دی. زه خپله زه شرمنده شوم دی چې ما سره میلاو شو، نو د دې تعلیم ته چې ما وکتل، د دې پوسټ ته 4 کاله د دې غریب شو چې د مالیتوب پوسټ باندې لګیا دی. چونکې دا غریب فریاد کوي، د زړه فریاد دی، د ګیلمن دی، د پی ډي آی نه، د ډي جي نه، د حکومت نه چې د انصاف حکومت دی، د پی ټي آی ګورنمنټ دی، او دې غریب ته انصاف اوسه پورې نه میلاو شي. دی په مالی پوسټ باندې لګیا دی او دا صاحبه د انجینرینګ سبق ویلی. نو ډېره د شرم خبره ده د افسرانو لپاره چې دې غریب د اوسه پورې د انصاف ورنکو. ظالمانو کم از کم دا خو دلته تاسو سره امپلایز دی، زبان نه خو یو سړی کاغذ افسر بچي بړتي کېږي، د غریب سړی خو هم نه بړتي کېږي، د افسر زوی بړتي کېږي، ګریډ هم کېږي، هر څه کېږي، خو غریب سړي ته حق نه میلاویږي. او دا یو غریب سړی دی خو چونکې شپارس یې نشته دی په مالی پوسټ باندې، بیا په لیګل کیس راغلی دی چې د پلار پس سن کوټه باندې شوی دی. خو دا غریب فریادي دی، ګیلمن دی، د پی ډي آی نه، د ډي جي نه، د حکومت نه ګیلمن دی چې ما ته حق نه میلاویږي. نو الله دې رحم وکړي. ډېره د افسوس خبره او ډېر د خفګان خبره. راځي دینه نور پړه باندې یاره جی بس زمونږ د ټولو هم دا مطالبه ده چې دا پیکیج دی وشي، داسې مونږ سره چې کم دی یو هم پکې د خان کورنۍ نه دی راغلی. مونږ چې دا کم دلته راغلي یو د تاسو وینئ دا ټول غریبې کورنۍ سره تعلق لرونکي ټول مالیان پارزګاډ سویپران راغلي کې ګیلې خو ډېرې زه وایم چې مشکله ده که ماسخوتنه پورې ختم کړي که نه، دې خلکو له الله انصاف ورکړي. اخره کې څه میسیج ورکول غواړي یو حکومت نه یې څه مطالبه ده؟ وزیر اعلی صاحب نه زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی چې کوم دی زمونږ اول خو فلحال زمونږ غټه مسله ده پیکیج ته، او بله دا مسله ده هغه ورځ پوسټونه راغلي دي زمونږ په پی ډي آی کې ښه ډېر دي. مونږ دا وایو چې په دې د بار کسونه شي، زما په شان ډېر کسان شته دي په دې محکمه کې چې سویپران دي، مالیان دي، پارزګاډ دي، دوی ته د هغه حق اړو منې حق ستا دی. بالکل جدا دی. اول زمونږ حق دی ورپسې د بار خلکو چې مونږ نه تېرې شي بار خلک دې پرې واخلي، مونږ دا غواړو. زما جی غفور خان نوم دی، زما بی اے پاس کمپلیټ دی جی، زه مردان تعلق لرم. او څه پوسټ باندې ډیوټي کې؟ زه مالی پوسټ باندې جی. مالی څونه موده دی وشوه؟ زما جی 2017 کې دغه شوم برتی شوم، 2 کاله ما کا چوک زه په خپل سیکټری صاحب لړم نور زمان صاحب اوس پرمننټ شوی اوس شوی مجي ما ته زما جی دا تعلیم دی، ما مهرباني کوم لک دغه کې سبب کې زما ترقی کی پروموشن غبیا جی ما دغه کومه مالی اډارو کو زه ډیر زیات خپل ما هم جوړل دلته په خپل دفتر کې، خو زما چم جی आवाज ونه لري کنه ما بیا یو جړه سو کوي د دې اوخ کو قدر چې وې کنه نو د خلکو به تاسو له انصاف در کولو قدر نشته. زه خپل د والد سره په ځای راغلم جی، زه شپارس باندې نو سن کوټه باندې راغلم جی. زما خپل والد سره پکې 12 کال تیر کړو، ما ته چې تا په خط دغه مې برتی کې خو پکې وفات شو، غریب پکې وفات شو، ماره پکې 3.5 لک روپۍ راکړي، 2 لک روپۍ د ګورنمنت طرف په دغه 70,000 روپۍ صرف سی پی پنځه شو، او 12 کال جی پکې تیر کړو. روکي ستاسو د انصاف دی حکومت نه سم مطالبه؟ زما جی دا مطالبه دا ټول داسې زما رونه دي، ملګری دي، کم از کم انصاف پکار دی جی. زه خو په خپل دغه راغلم جی، زمانه کم از کم ټیسټ راغلی، مانه به ارڅ کړو چې زستا دغه ته وګورم هغه مطابق به تعالی جواب درکو. مانه جی نه ټیسټ واغستو او ډایرک زما ډارو کو، زما ژوندۍ داسې جوړ کړل جی. زه خپل جی لګا خپل دغه خپل رزق لا ما چې زړه جون مل مالی پوسټ باندې سٹارټ پوسټ باندې جی زما ته ټول چې ستا جون پکې خو دي شي تاسو سره جوړیږي کلرکی څنګه چې دا بل مرګري دا د څنګه خبرو کې تاسو د تعلیم سره د سره کلرکی جوړیږي مالی توپ نه جوړیږي. ما مته جی چې دا شن خیر ټیسټ نه ولې سستا سرولي هغه مطابق موږ راکارو کوي. ما ته ډیر مینت زاري کو بس غي ماته زور غوړي زور زمانه وي. الله دې کې الله دې کې چې تاسو دا فریاد اوري زکه بره یو رب شته، الله شته، انصاف ولا شته دی، انصاف په ور کوي او دې ظالمانو پس چې د دې غریب وازاري کنه د دې بسر تندین لګي. ماشاء الله الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څنګه له خیر خیر جی مهرباني الله عزت وکړي چې تاسو موږ له خپل انټروډکشن وکړئ. زمانوم طارق عزیز دی چې کې پی کې پېښور یونیورسيټي روډ ته ګل پایان سره تعلق ساتم او زه تر ډیر سټوډنټ یم جی او زما ولې سي دلته کم پوسټ باندې ډیوټي کوم؟ دلته زه هارټیکلچر سټاف یم مالی سر. ډیر د افسوس خبره ده والله او سر یو آپشن بل در کوم ور کوټیشن دا زما د والد سے
دا دغه سینایسي او دغه پورا ډیټا دی کې دا آی ډي کارت دی جی زما والد صاحب 30 سال سرویس کړی دی پی ډي اے دپاره او هغې کې ما د یو نه کتابونه اخیستې بل نه مې اخیستې دې پورې ما تھرډ ایئر پورې راورسولو سن کوټه باندې تم شوي سن کوټه باندې شوی ما دا زما دریم کال روان دی چې ورچارج یم جی دی پرماننټ کچې جی ورچارج کچې یم جی تر اوسه پورې جی زه ما ډېر کوشش وکړو چې ډي جي صاحب سره زه فیس ټو فیس لږ ملاقات وکړم خو دلته داسې سټاف شته موجود دی چې هغې ما نه پرېږدي ډي جي صاحب سره به افسران ملاویږي مالداره خلک به ملاوي غریبانانو سره نه ملاویږي خپل ډاکومنټس د کور نه راوچت کړم او هغه بس دی مالا خبره رفع دفع کې راته وایي چې ډي جي صاحب میټینګ کې دی هلته دی دلته دی نو بس ما واپس کور ته راولېږي جی او بل دا چې زما چې کوم کلاس فیلو دی هغه په انګلینډ کې دی سر او ښه په کوالیفیکیشن ښه په ښه عهدو باندې زه تر اوسه پورې لا خپل حق غواړم ما ته حق نه دی میلاو شوی جی وروره الله دې تعالی انصاف درکړي حکومت نه دې څه مطالبه وزیر اعلی صاحب نه بس هغې نه مې دغه چې دا زما ټول وروڼه دلته نن راغونډ شوي او ګیدرنګ راغونډ شوی دی د دې مطالبې دي سره زما دې له دا پیکیج وکړی شي د چا چې پلاټونو مکمل حق کېږي هغې له حق ورکړی شي او موږ ټول راغونډ شوي او پر امن احتجاج کوو جي حکومت املاک څه وغیره ته هېڅ نقصان نه رسو زه وایم چې دا ټول وروڼه ما سره ښه شي بس سره زما جي قدرمندو دلته د هر سړي فریاد دی زه وایم چې یو کس د دبنو کال به پکې تیر شي په دې غریبانانو فریاد او د دوی د مشکلات په حل نشي نو الله دې وکړي دې خلکو ته انصاف ورکړي او د دې په اړه د رحم اوبت وشي قدرمندو دا بل ملګری را سره رالو دوی سره مو خبرې کول غواړو دوی هم تعلیم یافته دی چې دې په دې هکله څه ویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام جی زمانو فیاض احمد دی سلام ذاکر الله د پیښور حضرخانه اوسیدونکی ما ماسټر تعلیم کړی دی کوالیفیکیشن زما ماسټر دی ما شارټ اینډ ټیپ مې کړی زما اډر فارس ګارد دی فارس ګارد دی او ماسټر دی کړی ماسټر مې کړی دی جی څونه عمر دی شو د چې سبق تا ویلې دلته 2015 کې ما ماسټر کړی دی 2015 ها جی ما ماسټر کړی ها او معذور کوټه کې شوی ها ډیسیبل کوټه کې شوی جی قدرمندو تاسو وینئ چې د غریب د معذور کوټه کې شوی دی او ماسټر سبق یې دی خو فارس ګارد دی نو ډیره د افسوس خبره ده چې کم از کم په داسې خلکو باندې غوړو سوځي دا وګوره دی باندې خو زه وایم چې ډیره د افسوس خبره ده قدرمندو ما سره اوسئ مخکې ځو नारे तकबीर नारे तकबीर पीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पीडीए एम्प्लॉइज यूनियन वाड़ू 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 مینوالو تاسو چونکې وینئ چې دوی سړکونو ته ووته د دوی برداشت چې دی هغه د کنټرول نه بار شو د دوی مطالبات حل نه شو دوی چې څه مسایل وړاندې کړو نو دوی دې پورې چې دوی مجبوره شو روډونو ته ووته چې زموږ دا مطالبات نه حل کېږي نو خامخا یو انسان چې ډېر بیا دغه شي نو هغه مجبورۍ نه به روډونو ته روځي قدرمندو دا خلک چې دی دوی خپل حق پسې راوتي دوی دا نه چې بې حقه کار دی دا د دوی قانوني حق دی دوی خپل چې کوم د دوی حق دوی د پکار دی دوی ته نه میلاویږي نو دوی په دې وجه باندې سره ټول خلک دا ټول غریبانان خلک تقریبا دی کې زه چې وینم نو افسر سړی پکې یو هم نشته ټول کلاس فور دي 1 نه 16 پورې دا خو زه وایم چې دا غریبانان خلک دي دا خو محتاج دي دا چې دي نو دوی ډي جي صاحب ته ډېر فریاد وکړو خو چونکې ډي جي صاحب د دوی ونه منل د دوی یو مطالبه مو څه پورې حل نه شوه نو دوی مجبورن روډونو ته ووته او روډونو ته چې روځي نو دا خو د دې مطلب همدا شو چې زموږ مطالبات نه منل کېږي خامخا مخکې به ځي چې دوی حق نه منل کېږي ډي جي صاحب له پکار دي چې دوی وغواړي دوی سره کښېني او دوی ته خپل حقوق ورکړي ځکه د ډي جي صاحب مطلب همدا دی چې لکه پلار څنګه چې ما د پروګرام په آغاز کې مو وی چې د یوې ادارې مشر یې هغه له پکار چې ټولو بچو ته یو شان ګوري مشر زوی ته کشر زوی ته یو شان ګوري مشر زوی له حق ورکړي کشر له هم ورکړي مطلب مې د خبرې دا دی چې افسران چې کوم دي نو هغوی ته یوازې نه چې د هغوی د ګریډونه هم کېږي د هغوی بچي دې هم بړتي کېږي او لاندې کلاس فور لپاره یې پیسې هم ني او د هغوی بچي دې هم نه بړتي کېږي نو ډېره د افسوس او ډېره د خفګان خبره ده د تحریک انصاف حکومت دی وزیر اعلی صاحب ته
عمران خان صاحب ته درخواست دی چې د غریبانو خلکو باندې ایکشن واري داسې قسمه خلک چې تاسو کینولي دي دوی نه تپوس وکړئ چې دوی حق ورکوي دوی انصاف کوي که نه کوي غریب سړي ته سپک ګوري مالدار مطلب زموږ دی اکثر په پروګرام کې چې دا ډایرکټر وي ډین وي پروفیسر وي دا یې کارونه کېږي او د غریبو خلکو کارونه نه کېږي داسې دي چې دا غریبانان مجبوره شو روډونو ته ووته ولې د دوی مطالبات نه حل کېږي دوی مجبوره شو ځکه چې هغه تقریبا 100 ورځ د دوی دا سټرایک شروع دی او د دوی جایز مطالبات نه حل کېږي نو قدرمندو زما د پروګرام مقصد هم دا و چې نن عالم دی پی ډي ای ته دی غریبو خلکو له زه دوی له څه فایده هم نشم ورکولی په دوی سره دا غم د دوی دا مسله دوی سره زه شیر کوم او الله دې وکړي تحریک انصاف حکومت ته وزیر اعلی صاحب ته درخواست دی چې دې غریبانو خلکو له انصاف ورکړي دوی ته خپل حق ورکړي دوی خپل حق پسې راوتي جایز حقوق پسې راوتي دا نه چې ناجیز حق غواړي دې کې داسې خلک دي تاسو که تعلیم یافته لکان هم دي هغوی ته حق نه میلاویږي هغوی لګیا دي 100 کالونه خو د هغوی خپل جیس حقوق چې د هغوی میلاویږي نو دا صدر صاحب دا کابینه ټول راوتي دي دا ټول کلاسپور دا غریبانان دي دا غریبانانونه دې ته وایم چې دا کلاسپور دي د دې حق نه رسي ولې چې ډي جي صاحب بره ناست دی هغه له پکار چې دا خلک ځان سره کینی او دوی ته خپل حقوق جایز ورکړي نو دا خلک به ولې روډونو ته وځي دا خلک به ولې د خپل کور نه بهر کېږي دا خلک به ولې سیلاني کېږي سیلاني په دې شو چې د دې حق نه منلی کېږي روډونو په دې ورته نو قدرمندو خپل قربان محمد ندیم له د ډېرو دعاګانو سره اجازت ورکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان.